مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه هغوی به د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې سره چې ولاړو نو د هغه جالو مبارکو نه به لرې ولاړو مخامخ روضې مبارکې ته درود و سلام به ویل یو ځل په زړه کې ورته رالل چې خلک جالو مبارکو ته ډېر نږدې کیږي او ته لرې ولاړې ولې ته شقي او بدبخته یې چې جالو مبارکو ته ډېر نه نږدې کیږي دا خبره په زړه کې راغلله دې نه پس هغې فرمایي چې زما په زړه کې د روضې مبارکې د طرف نه داسې یو آواز راغی چې پیغمبر علیه السلام راته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه چې کم خلک زما په سنت طریقو باندې عمل کوي نو که زرګونه میله زما نه لرې وي نو هم ماته نږدې دي او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي مخالف چلیږي نو که دې جالو مبارکو کې دننه هم راننوځي نو زما نه لرې دی نو د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل کولو سره بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې کیږي او د پیغمبر علیه السلام په نزدېکت باندې د دنیا او د آخرت کامیابي ده او د پیغمبر علیه السلام د طریقو نه چې مخالف چلیږي نو دی د پیغمبر علیه السلام نه لرې دی او د پیغمبر علیه السلام په لرېوالي باندې د بنده د دواړو جهانو ناکامي او بدبختي ده څومره چې کیدی شي نو د دین خبرې زده کول که بنده په خپله نه پوهېږي د چا نه تپوس کول خو ځان پویول او په دې باندې عمل کول د هر مسلمان دپاره ضروري دي د ریګي کلي نه یو بنده دا سوال کوي چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې منځ کې څومره وقفه وي که بعضې خلک وایي چې لا وخت نه دی شوی او بعضې ځایونو کې اذانونه اورېدلي شوي دي نو د دې منځونو په وخت کې به څومره وقفه وي دا سوال داسې دی چې د هر مانځه دپاره وختونه مقرر دي نو دغه وخت کم وختونه چې شریعت مقرر کړي دي نو د هغې اندازه څه ده هر منځ دپاره د الله پاک حکم دار چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بېشک ایمان والو باندې په متعین وختونو کې منځونه فرض شوي دي نو 15 وخته منځ په شریعت کې لازمي دی او د دغې 15 وخته منځونو د اوقاتو د تعیین دپاره جبرائیل علیه السلام 2 ورځې پرله پسې راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته د مانځه وختونه ښودي دي او امامتي یې په خپله هم کړې ده جبرائیل علیه السلام امامتي کړې ده پیغمبر علیه السلام ته د مانځه اول او آخر وختونه ښودي دي او بیا فرمایلی چې دا اول او آخر د هر مانځه شو او د دې په منځ منځ کې ستا د امت دپاره ټیمونه دي دا سهار د مانځه وخت په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بېشک د مانځه د اوقاتو دپاره اول او آخر یعنی ابتدا او انتها ده او بېشکه د سحر د مانځه اولنی وخت هغه وخت کې وي چې صبح صادق راوخیږي او آخري وخت یې دا دی چې نور سیره ووي او صبح صادق دا څه شی دی نو د دې بیان هم په احادیثو مبارکو کې راغلی دی چې دا صبح یعنی سبا 2 قسمه دی یو صبح کاذب دی یو صبح صادق دی نو صبح کاذب چې دی نو د مشرق طرف ته د شپې د اسمان په دې لمن کې د لومبړې د لکۍ په شانتي یو رڼا راپورته شي او دغه رڼا د ځمکې نه پورته طرف ته په نظر راځي د لومبړې لکۍ چې راپورته شي دقه شانتي وي او د ځمکې نه پورته طرف ته راځي دغه دروغجن سبا د صبح کاذب ورته وایي نو په دغه وخت کې د سبا مونځ جایز کیږي نه
دغه وخت کې که څوک د تهجد مونځ کوي نو کیږي، او که څوک روژه نیسي او دغه وخت کې پېشمني خوراک کوي نو خوراک کول جایز دي، حرام کیږي نه. دا لا شپه ده. دې نه ډېر وروسته بیا یوه بله رڼا راپورته شي چې هغه د اسمان په دې لمن کې په پلنو باندې وي، او دغه رڼا په مزه مزه راپورته کیږي. دغه په پلنو د اسمان په لمنو کې چې رڼا راشي نو دا صبح صادق دی. دې نه پس د سبا ټیم داخل شو، او که څوک روژه نیسي نو خوراک به بند کي، پېشمنې به بند کي، صبح صادق شروع شو. نو دا د سهار د مانځه دپاره بلکل ابتدایي ټیم شو. او تر کومې پورې کیږي نو د نور د سیرې پورې د سبا مونځ قضا نه دی، یعنی د صبح صادق نه ابتدا وشوله او د نور سیرې پورې اخري وخت دی چې څنګه نور سیره ووی نو بس د سبا مونځ قضا شو. یعنی دغه وخت کې که څوک په قاعده ناست دی، د فرضو په قاعده ناست دی او لا سلام یې ګرځولی نه دی او نور سیره وواله نو دغه مونځ یې ونه شو. اوس په دې کې کم وخت کې به مونځ کول بهتر وي؟ ابتدا او انتها شریعت اخوله. اوس مستحب وقت په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو په رڼا کې دا دی چې د سبا مانځه کې ښه رڼایي وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. د سبا په مانځه کې ښه رڼایي وکړي ځکه چې دې کې ډېر لوی اجر دی. دا ګړی په حساب باندې نور سیرې ته د نور خطو ته چې نیمه ګینټه پاتې وي یا 15 منټه پاتې وي او داسې وخت کې بنده د سهار مانځه ته ودرېږي نو دا مستحب وقت دی. د سړو دپاره دا وقت مستحب دی او د زنانو دپاره وختي مونځ بهتر دی چې صبح صادق شي، د سبا ټیم داخل شو نو د زنانو دپاره د سهار مونځ کول دې کې اجر او ثواب زیات دی. یعنی زنانه به د نارینهو نه مخکې د سبا مونځ وکړي او سړي دوی به په رڼا کې مونځ کوي. البته چې کم خلک حج له تلي وي نو په مزدلفه کې دوی د سهار مونځ به په تیاره کې کوي او نورو اوقاتو کې په رڼا کې افضل دی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د احادیثو په رڼا کې مستحب وقت شو. دا ماسپښین مانځه دپاره ټیم د هغې طریقه دا ده چې په اواره ځمکه باندې یو نیغ سیخو یا د اوسپنې پیپ یا لرګې به خښ کړی شي او د مغرب د طرف نه چې سورې مشرق طرف ته راتاو شي، یعنی زوال وشي، نو دقه وخت کې د ماسپښین مونځ ټیم داخل شو. دا ابتدا شوله. دې نه پس چې د هر یو شي سورې یکچند شي، که ګز سیخ ولاړ دی یا ګز لرګې ولاړ دی نو د دغې زوال د سوري نه علاوه ګز سورې نور جوړ شي نو تقې پورې د ماسپښین ټیم دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه شاګردان دي، امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه. د هغوی په نیز باندې یو مثل پورې چې سورې یک چند شي د فیع الزوال نه علاوه، د زوال د سوري نه علاوه، نو ماسپښین ټیم ختم شو. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د یو سیس سورې دوچن شي، د زوال د سوري نه علاوه دوچن شي نو تر دقې پورې د ماسپښین مونځ کیږي. چې دوچن شي نو مازدیګر داخل شو. د منځ منځ کې د ماسپښین مونځ کیږي. د هر یو شي سورې چې د زوال نه پس یکچن شي یا دوچن شي نو د صاحبانو په مذهب او د امام صاحب په مذهب باندې د یکچند او د دوچن نه علاوه بیا مازدیګر جوړیږي. امام شافعي صاحب او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دوه شاګردان د دوی په مذهب د یو شي سورې د سوري د زوال نه علاوه یکچن شي
ماسپښین ټیم ختمیږي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې د یو شي سورې دوچن شي نو ماسپښین ختمیږي، مازدیګر شروع کیږي. اوس د ماسپښین دپاره مستحب وخت کم یو دی. نو په جمعې کې وختي د ماسپښین مونځ کول افضل او بهتر دی، مستحب دی. او په اوړي کې لږ تاخیر سره د ماسپښین مونځ کول افضل او بهتر دی. دا خبره هم پیغمبر علیه السلام احادیثو کې راغلی دی، ابردو بالظهر فان شدة الحر من فیح جهنم. یخوالی وکړئ د ماسپښین په ټیم کې، یخوالی د په اوړي کې لږ تاخیر سره چې وشي نو یخوالی راشي، ګرمي او پوټې کمه شي. فإن شدة الحر من فیح جهنم، ځکه د سختوالی د ګرمۍ دا د جهنم د بړاس د وجې نه دی، د تاو د وجې نه دی. یعنی لږ تاخیر سره په اوړي کې کول مستحب دی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به په یخنۍ کې وختي د ماسپښین مونځ کو په جمعې کې، او په اوړي کې به لږ تاخیر سره د ماسپښین مونځ کو. نو ابتدا او انتها هم معلومه شو، په منځ کې مستحب وقت هم معلوم شو. د مازدیګر مونځ د دې دپاره وقت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې د هر یو شي سورې دوچن شي، د زوال د سوري نه علاوه دوچن شي نو مازدیګر ټیم شروع شو. امام شافعي صاحب او د صاحبانو په نسبت باندې چې د هر یو شي سورې د زوال نه علاوه یک چند ته ورسیږي نو د هغې نه پس مازدیګر شروع شو. دا ابتدا شوله او انتها او اخیری وخت د انور ډوبېدو پورې دی. اوس د مازدیګر دپاره مستحب ټیم چې دی هغه دا دی چې د انور ککوړې لا زیړ شوي نی نو د هغې نه مخکې کول افضل دی. او چې کله د انور ککوړې زیړوالی شروع کی او بیا ورته کتی شي او سترګې بریښي نه نو بیا دغه ټیم مکروه دی. په دې مکروه ټیم کې د مازدیګر مونځ په کېدو باندې کېږي خو مکروه دی. د مازدیګر د مانځه نه وروسته نفل کول مکروه دی. البته که چا نه مونځ قضا شوي وي نو قضا مونځ د مازدیګر نه وروسته کیدی شي. تقریبا د ماښام د بانګ نه یو ګنټه یا 15 پاوه مخکې د مازدیګر مونځ چې وکړي شي نو دا به مستحب ټیم وي. دا ماښام وخت چې څنګه انور ډوب شو نو د انور د ډوبېدو نه د ماښام د مانځه ابتدایي وخت شروع شو. د انور د ډوبېدو نه فورا پس د ماښام د مانځه ټیم شو. او اخیری ټیم د ماښام چې بیا قضا کیږي نو هغه ده چې د اسمان په لمن کې د انور د ډوبېدو نه وروسته اول سرخي وي، بیا دا سرخي ختمه شي نو ورپسې بیا سفیدي سپین رنګ شروع شي. نو چې کله دغه سپین رنګ هم ختم شي او تور شروع شي، تیاره شروع شي مغرب طرف ته، نو د ماښام د مانځه ټیم ختم شو، د ماسخوتن ټیم شروع شو. دا سرخي یا سفیدي د دواړو ته په عربی کې شفق وی. نو د شفق د غیبېدو سره د ماښام ټیم ختم شو. مستحب ټیم په ماښام کې بالکل ابتدا د اوړې او جمعې یو شان چې نور څنګه ډوب شو نو د ماښام مونځ کول مستحب دی. او اخیری ټیم چې بیا قضا کېدل پکې راځي نو هغه د شفق په غایب کېدو باندې دی. او د ماسخوتن مونځ د دې دپاره ټیم د شفق د ډوبېدو نه پس دی. دا ابتدا شوله چې ماښام د اسمان په لمنو کې د سرخي او سفیدي دواړه ختم شي او توروالی را پیدا شي نو د ماسخوتن مونځ ابتدا وشوله. د ماښام او د ماسخوتن د بانګونو ترمنځه د ګړۍ په حساب باندې 1 ګنټه او 20 منټه دا کم از کم دی او 1 ګنټه او 15 منټه زیات نه زیات ټیم دی. د ماښام مونځ بالکل ابتدایي ټیم کې اوړي جمعې مستحب دی. د ماسخوتن مونځ د ماښام د بانګ نه د ګړۍ په حساب باندې 1 ګنټه او 20 منټه یا 1 ګنټه 15 منټه چې تیر شي، دا د موسمونو په اختلاف باندې 1 ګنټه او 20 منټه 1 ګنټه 15 منټه راځي. نو چې شفق غایب شي، دا سرخي او سفیدي ختم شي نو د ماسخوتن ابتدایي ټیم شروع شو. او انتها د دې د صبح صادق پورې یعنی ټوله شپه د ماسخوتن ټیم دی، قضا کېدل پکې نشته دی.
البته مستحب وخت د ماسخوتن دپاره دا دی چې د ماښام نه د ګړی په حساب باندې د صبح صادق پورې دا ټوله شپه حساب وکړه چې 100 ګنټې ده او بیا یې په 3 باندې تقسیم کا نو لومبنی 1/3 حصې پورې مستحب وخت د ماسخوتن دی لومبنی 1/3 حصہ چې ختمېدو ته ور قریبه شي نه دقه وخت کې د ماسخوتن مونځ مستحب دی نیمې شپې پورې مونځ د ماسخوتن کول مباح دی څه کراهیت پکې نشته دی د نیمې شپې نه وروسته بیا مکروه دی د صبح صادق پورې کله چا نه ماسخوتن مونځ پاتې شوي دي نو سره د کراهیت کیږي مستحب وقت پکې 1/3 حصہ لومبنی چې ختمېدو ته قریبه شي نو دقه وخت مستحب دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که په امت باندې سختی او تکلیف نه راتلی نو ما به په دې باندې حکم کړی چې د ماسخوتن مونځ تاخیر سره کوي او مسواک خامخا استعمالوي دا وترو دپاره ټیم د ماسخوتن ټیم دی خو دا وتر د ماسخوتن د فرض مانځه تابع دي د ماسخوتن د فرض مانځه نه وروستو تر صبح صادقه پورې وتر کیږي کم بنده چې د شپې بیدارېدی شي نو دله پکار چې د ماسخوتن فرض مونځ او سنت وکي او وتر پرېږدي شپه کې چې دی کله را بیدار شي نو د تهجد مونځ به وکړي او د هغې نه وروسته به وتر 3 رکاته وکړي او کم بنده چې د شپې نشي پاسېدی نو د ماسخوتن فرض او سنت نه پس وتر دی وکړي دا ابتدا او انتها د مانځه د وختونو شوله اوس دا مسله چې بعضې خلک وایي چې تر څو د سړو جمع نه شوي نو هغې پورې د زنانو مونځ نه کېږي نو دا خبره خطا ده چې ټیم داخل شو نو زنانه په خپل کور کې د مونځونو کار کولی شي بلکې د سحر خو وویلی شو چې د سړو د مانځه نه ډېر مخکې صبح صادق کېدو سره د زنانه مونځ وکړي نو چې کله ټیم داخل شي د نارینهو د جمع انتظار د زنانه نه کوي خپل کور کې مونځ دی وکړي د زنانو مونځ په کور کې ډېر افضل دی ثواب یې ډېر دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما په دې مسجد نبوي کې د مونځ کولو نه زیات ثواب زنانه دپاره په خپل کور کې دی دا جمرود یو بنده دا سوال کوي ماشوم یا ماشومې له نوم کېښودو کې د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاله الله بچی ورکه نو خشته نوم دې ورله کېږدي من ولد له ولد فلیحسن اسمه چاله چې الله بچی ورکه نو ښکلی نوم دې ورله کېږدي ښکلی نوم د شریعت مطابق هغه دا دی چې په هغې کې بندګي ښکاري دا بنده دی د الله بنده او دې نوم کې بندګۍ علامې ښکاره کېږي لکه عبدالله د الله بنده عبیدالله د الله بنده ګوټې ورکوټې بنده عبدالرحمن د رحمان بنده نو د الله پاک یو نوم به واخلې او د هغې نه مخکې عبد ولګوه نو دې نه یو نوم جوړ شو لکه عبدالله عبدالرحمن عبدالکریم عبدالرحیم وغیره د قرآن شریف په اول کې په دې ګتا او په لومبنۍ پاڼه باندې د الله یو کم 100 نومونه لیکلي شوي دي دغه یو کم 100 نومونو کې یو نوم خوښ کړه او مخکې ته عبد ولګوه بس د ماشوم دپاره دا نوم شو عبدالله عبدالرحمن وغیره یا د دې نه مخکې فضل لفظ ولګوه د الله د یو نوم راواله مخکې ته فضل ولګوه لکه فضل الله فضل الرحمن فضل الرحیم فضل کریم وغیره نو یو کم 100 نومونه د الله د قرآن شریف په اول کې شته د هغې نه ستاسو د ماشومانو دپاره یو کم 100 نومونه یو جوړ شو په عبدالله سره او په فضل الله سره یو کم 100 نومونه نور جوړ شو دې نه علاوه د پیغمبرانو نومونه ټول ښکلي دي د هر پیغمبر نوم دا ښکلی دی نو ماشوم دپاره د پیغمبرانو نومونه کېښودل هم جایز دي لکه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب ایوب یونس وغیره جنکو دپاره نوم د پیغمبر علیه السلام د کور د بیبیانو نومونه دا خشته نومونه دي د پیغمبر علیه السلام بیبیانې او لوریانې لکه عایشه فاطمه آمینه میمونه وغیره دا صحابیاتو نومونه هم په
په کتابونو کې راغلي دي هغې کې یو نوم د زنانو دپاره خوښول پکار دي دا کم نوم په معنا نه پوهېږي یا د هغې معنا غلطه وي هغه نوم مږده چې کله ماشوم وشي نو د یو عالم سره پکې مشوره وکړه چې کم نومونه کېږدو کله کله بنده په خپل سوچ باندې یو نوم کېږدي او هغه غلط وي نو غلط نومونه بدلول پکار دي یو بل بنده تپوس کوي چې زنانه دپاره مقبرې ته تلل جایز دي او که نه د زنانو مقبرې ته تګ جایز خو دی خو موجوده وخت کې دونه فتنې او فسادونه دي چې د دغې فتنو او فسادونو په وجه باندې علما فرمایي چې زنانه دې مقبرې ته نه ځي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به زنانه جومات ته راتلې مسجد ته او مسایل به هم زده کول لمونځ به هم په جمع کو او مسایل به هم زده کول هغه وخت کې د ستر او د پردې اهتمام ډیرو دا پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروستو عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې دا موجوده حالت د زنانو که پیغمبر علیه السلام لیدلی و نو دا زنانه به د مسجد نبوي نه هم منې کړې وې هغه د بزرګۍ په زمانه کې عایشه بیبي که دا حال یې لیدلی و نو پیغمبر علیه السلام به زنانه د مسجد د راتلو نه منې کړې وې زموږ د موجوده زمانې د حال نه که خبر نو خامخا به یې منې کړې وې ځکه حالات د لارو کوڅو خطرناک دي نه پکې زنانه مسجد ته تلی شي او نه پکې مقبرې ته نو د خارجي مصالحو په وجه باندې زیارت القبور د زنانو دپاره منع دی د هریپور یو بنده د زنانو د ویښتو په باره کې تپوس کوي چې بعضې زنانه ویښته کټ کوي د سر ویښته کټ کوي نو دا به جایز وي او که نه نو د زنانو ویښته کټ کول دا جایز نه دي د سر ویښته کټ کول جایز نه دي بیوټي پالرز د دې څه حیثیت دی چې دا به جایز وي او که نه نو بیوټي پالر زنانه په دې باندې خپل آرایش او زیبایش کوي د زنانو حسن آرایش او زیبایش د دې خو شریعت اجازت کړی دی خو د خپلو شرطونو او د خپلو حدودو په منځ کې خپل حسن دی برقرار کی موجوده وخت کې بیوټي پالرز د دې چې دا کمه پیشه ده نو دې کې څه قباحتونه دي څه بدۍ پکې دي بعضې ځایونو کې نارینه دا کار کوي زنانو له سر سمول نارینه کوي نو یو پردی سړی د پردی زنانه په زلفو کې لاس وي او هغې له ویښته کټ کوي نو دا د شریعت نه هم خلاف ده د پښتو او د غیرت نه هم خلاف ده بې حیایي ده په دې کې د سړو مشابهت راځي زنانه خپل ویښته په داسې انداز باندې جوړ کړي چې د سړي او د ښځې فرق پکې معلومیږي نه او حدیث مبارک کې راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی په هغې سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شانتې جوړوي او په هغې ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه د سړو په شانتې ځان جوړوي کم سړی چې د ښځو پیښې کوي د ښځو په شان ځان جوړوي په هغه هم لعنت او کمه ښځه چې د سړو په شانتې ځان جوړوي په هغې باندې هم لعنت ویلی شوی دی نو د زنانو د سر ویښته کټ کول جایز نه دي پخوانو زنانو چې په کومه طریقه باندې ځان له سر سڼه کوله په کور کې دننه همغه طریقه اوس هم جایز د پاغې دی کوي دا نوې طریقې باندې نه کوي حیات آباد نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ نړوان دی ډېر خلک اجامت نه کوي وی لا قرباني نه ده شوې قربانۍ پورې منه ده د دې په هکله څه حکم دی نو په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې کله د ذوالحجې میاشت راوخیږي د لوی اختر میاشت راوخیږي او کم بنده د قربانۍ اراده کړې وي نو دی د نوکونه او ویښته نه اخلي چې د قربانۍ اراده یې وي نو نوکونه او ویښته دی نه اخلي دا یو حدیث مبارک کې دا خبر راغلی ده او دې کې فایده شته دا حج ایام وي او حاجیان احرام تړلی وي نو د احرام په حالت کې په دې حاجیانو باندې دا پابندي وي چې دوی به نوکونه او ویښته نه کټ کوي دا خو د مکې مکرمې د حاجیانو طریقه شوله اوس په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د دغې حاجیانو سره مشابهت وکړي دوی نوکونه او ویښته وانخلي
نو دوی له هغه ثواب الله ورکوي کوم چې په مکه مکرمه کې د حج احرام تړونکي حاجیانو ته ورکوي نو دوی به د عام مسلمانان چې قرباني کول غواړي نو د ذوالحجې د میاشتې ختو نه پس قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښته دې نه اخلي یو مستحب طریقه ده ثواب پکې شته البته کومو خلکو چې نوکونه او ویښته دومره غټ شوي وي چې ذوالحجه راغلله او د دوی 40 ورځې پوره شوي چې نوکونه ویښتې نه دي اغوښتې دا خلک نوکونه او ویښته اغوښتي شي ځکه چې له 40 ورځو نه وروستو نوکونه ویښته ساتل ګناه ده په دکاندارۍ کې د یو څیز قیمت یو په 3 دا څنګه دی چې یو څیز په روپۍ واغوښتې شو په 3 روپۍ خرڅوي دا به جایز وي او که نه د ګټې دپاره په شریعت کې حد مقرر نه دی البته د بازار چې کوم عام نرخونه دي د هغې نه زیات وصولول او د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل جایز نه دي. ګرانو محترمو اورېدونکو دا د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د 1 2 3 4 نه پس دا 5م نمبر کیسټ د پرچو تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. دا جمرود غونډه کلی نه یو بنده سوال کوي چې د منافق انسان علامې څه دي. یو حدیث مبارک کې راغلی چې د منافق علامې 3 دي. یو دا چې کله خبره کوي نو دروغ وایي. دویم دا چې کله وعده وکړي نو وعده خلافي کوي پوره کوي یې نه. او درېمه علامه دار چې امانت وسره کېښودی شو نو خیانت پکې کوي. او بل حدیث کې څلورمه خبره هم راغلی ده یو علامه چې کله دی چا سره جنګ جګړه کوي نو دی پکې کنځل کوي. بل یو بنده سوال کوي چې زنانه لپاره پرده څومره ضروري ده. د یو زنانه چې د کم نارینه سره نکاح کیدی شي نو د هغې نارینهو نه پرده کول ستر کول فرض دي. د چا سره چې نکاح نه کیږي لکه رور رواره پلار تره ماما خورایې وغیره دې سره نکاح نه کیږي نه ستر نشته دی. او چې چا سره نکاح کیدی شي د هغې نه به ستر کوي. د اوښې نه هم ستر دی چې د خورې ورسره وي نو که دغه خور مړه شي یا دغه خور ته طلاق ورکړي شي نو د دغې اوښې د دې زنانه سره بیا نکاح کیږي نو د اوښې نه هم ستر پکار دی. د لیور نه هم ستر پکار دی. د تره زوی د ماما زوی د ترور زوی د دې نه هم ستر دی. بل یو بنده د وزیر ډنډ کلي جمرود تپوس کوي چې د زوال په وخت کې مونځ نه کیږي نو د قرآن شریف تلاوت کیدی شي او که نه. په مکروه وخت کې مونځ مکروه دی نو په دغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت یا نور ذکر کول جایز دی مکروه نه دی. باړې نه بل یو بنده سوال کړی دی چې په غصه د قابو ساتلو طریقه څه ده. نو دا غصه هر بنده له ورځي. انسان لبا خامخا غصه ورځي. مولانا زکریا صاحب لیکلی دی کم انسان له چې غصه نه ورځي نو دا انسان خر دی. خو د دې غصې نه پس که بیا ترې څوک معافي غواړي او دی ورته معافي نه کوي نو بیا دا بنده شیطان دی. یعنې غصه خامخا انسان له راځي خو دا غصه به بیا قابو کوي هم. که یو بنده ته ته غصه یې او هغه درنه معافي غواړي نو معافي به ورته کوي هم. دا یو تریخ ګوټ دی او د دې په تیرولو باندې ډېر لوی اجر او ثواب دی. که غصه چاله ورشي نو دغه وخت کې د دې وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دی اعوذ بالله سره شیطان تختی. دا غصه چې راشي نو د دې بنده د غوږونه سره شي د وینه کې یو قسم جوش او ګرمي را پیدا شي او شیطان د اوره دی دا د اور اثر دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی اووی نو دا شیطانی اثر دا غصه دا تو دا به دې سره ختم شي.
او یو علاج دا هم ده چې دغه وخت کې یخې اوبه د بنده اسکي، ژبه د بند کې ځان نه د ګونګا جوړ کي، یخې اوبه د اسکي، غوسه به سړه شي. که دی ولاړ وي نو دی د کیني، ځکه دا اور دی په بره زور کوي، شیطان په بره زور کوي. ته په ښکته زور وکړه، د ولاړې په ځای کښېنه، که ناست دی نو سمله. او په حدیثو کې یو بل علاج دا هم راغلی دی چې بنده د اودس چاره دام وکړي، نو دې سره به هم غوسه قلاره شي. یو بنده تپوس کوي چې یو انسان په بینک کې سیکیورټي ګارډ ډیوټي کوي، هلته خوراک سکاک کوي، تنخواه اخلي، نو په د ده باره کې د شریعت څه حکم دی؟ په بینکونو کې د سود کاروبار وي، نو د سود د کاروبار په وجه باندې دا ملازمت حرام دی. البته دا بنده د نور حلال نوکری کوشش دی کوي چې کله ورته حلاله نوکري ملو شي نو دا نوکري دی پرېږدي. بل یو بنده د عدیزو کلي تپوس کوي چې کله یو غیر مسلم د مسلمانۍ په دایره کې داخلیږي نو د دپاره څه پکار دي؟ یو غیر مسلم چې په کم زړه عقیده باندې وي نو د هغې عقیدې نه به توبه وباسي. مثال په طور باندې یهودي وي یا عیسائی وي، نو یهودیت او عیسایت د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په وخت کې خو یو صحیح دین و، خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته شریعت اسلامی راوړه نو دغه یهودیت او عیسایت منسوخ شو. نو دا بنده چې مخکې یهودي یا عیسائی و نو دی به وایي چې ما د یهودیت او د عیسایت نه توبه وویستله او زه د اسلام حکمونه منم. یا یو بنده مخکې آتش پرست د اور عبادت گزارو نو د هغې نه چې توبه وباسي وایي به چې اور مخلوق دی، خالق نه دی، او تر اوسه چې ما د اور کوم عبادت کړي زه د هغې نه توبه وباسم، الله نه معافي غواړم. یا داسې بل مذهبونو د هغې مذهبونو نه به توبه وباسي او د اسلامي عقیدې اقرار به وکړي چې الله یو دی، الله تعالی یو دی، شریک نه لري، په ذات کې په صفاتو کې ورسره هېڅوک هم شریک نشته دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی، د الله رسول دی. قرآن پاک د الله تعالی یو حق کتاب دی، د مخلوق د هدایت لپاره الله را لیږلی دی. فرشتې نورانی مخلوق دی، د الله د حکم خلاف ورزي چرې هم نه کوي. په دنیا کې چې څه کېږي نو په ازل کې د دې لیکل الله پاک کړي دي، نو په تقدیر باندې به ایمان راوړي. پس د مرګ نه جمدون حق دی، جنت شته، دوزخ شته. مؤمنانو ته د نیکو اعمالو د برکته به الله د جنت لازوال نعمتونه ورکوي، او کافرانو ته د هغوی د کفر په وجه به د دوزخ عذابونه ورکوي. جنت، دوزخ وغیره په دې باندې به ایمان راوړي. ایمان مجمل، ایمان مفصل، د هغې اقرار به وکړي. دې نه پس منځ، روژه، حج، زکات په دې باندې به ځان پویوي او په هغې باندې به عمل کوي. اسلامي احکام 5 بنای اسلام باندې به ایمان هم راوړي او عمل کول به شروع کړي، د دین زده کړه به کوي. یو بنده دا تپوس کوي چې دا بچي چاته الله پاک ورکړي وي نو د دې بچو تربیت او پرورش د دې ذمواري په مور ده که په پلار ده او ذمواري څومره ده؟ د بچي د الله پاک یو نعمت دی چې الله چاله بچي ورکړي وي نو د الله د طرف نه دا یو نعمت ورکړی شوی دی. که هلک وي او که جینۍ دواړه نعمت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بچي د جنت د باغ ګلونه دي. څنګه چې د جنت د باغ ګلونو لیدو باندې بنده خوشحالیږي نو همدقه شانتې چې بنده د خپل بچي وویني نو په دوی باندې هم زړه خوشحالیږي. اوس د دې نعمت قدر دا دی، شکریه دا ده چې د دې بچو د شریعت مطابق پرورش وشي نو دا پرورش او تربیت به مور هم کوي او پلار به هم کوي. د دواړو ذمواري ده. څومره وخت چې ماشوم د مور سره وي نو مور به پرورش کوي، تربیت به کوي، او څومره وخت چې د پلار سره وي نو پلار به د هغه وخت مناسب پرورش او تربیت کوي.
د ماشومانو پرورش او تربیت د دې ډېر خیال ساتل پکار دي ځکه چې ماشومان په ماشوموالي کې کم عادت واخلي ښه وي یا بد نو بیا ټول عمر کې دغه عادت د دوی نه وځي نه ماشوموالي کې د خپل بچي پرورش او تربیت د یو دینداره ښځې په پایو باندې کول پکار دي که د خپلې مور سره پی وي خو هغه به کوي که خپله مور سره پی فرض که نه و نو یو دینداره زنانه د هغې پی به ورکولی شي ځکه چې د دې پیو هم په دې ماشوم باندې اثر وي نو که دیندارې زنانه پی ورکړه نو د دې اثر به دا چې دا ماشوم به دینداره شي او که یو بدکرداره زنانه وله پی ورکړي نو دا ماشوم به بدکرداره شي یو خبره دام ذهن کې ساتل پکار دي چې ماشومان هسې بیسه یرول نه دي پکار په ماشوموالي کې ماشوم به یری نه چې بو دی او بلا ده او پیری دی یا سپی دی خوري او زمری دی خوري ماشوم دغه وخت کې هیڅ هم نه پیژني خو د ده یرول پکار نه دي ځکه چې دغه وخت نه دا ماشوم بیا د بزدله شي د کمزورې زړه خاوند شي په لږ لږ څه باندې زړه خویږي او یریږي ماشوم لا چې خوراک ورکولی شي نو د هغې دپاره وختونه مقرر کول پکار دي نو ټایم ټیبل باندې د اوقاتو مناسبت باندې چې کم خوراک ورکیږي نو دا ماشوم به صحتمند وي دا به تندرست وي او که بیټیمه خوراکونه ورکیږي نو د معده خرابیږي او په صحت باندې به اثر غورځیږي ماشوم صفا سوترا ساتل پکار دي په دې صحت به ښه وي او د ماشوم ډیر ډول ډال او سنگار پکار نه دی که ماشوم الک وي نو سر ورله خریل پکار دي په سر ویښته ساتل مناسب نه دي او که بچې جینۍ وي نو تر څو چې په ستر شوي نه وي نو دی له کالي جوړول او کالي ورکول مناسب نه دي ځکه چې په ستر نی ماشومه او کالي ورته اچولی شوي نو دې ته خطره ده د دې کالو د وجې نه ورته څوک نقصان ونه رسوي او بله خطره داره چې د بچپن نه د کالو شوق یې په زړه کې راشي نو دا هم ښه نه ده یو بل ادب او پرورش طریقه دا ده چې د دې ماشومانو په لاس باندې غریبانانو ته خیر خیرات ورکول پکار دي په دې کې د ماشوموالي نه د بچو په دې ذهن کې سخاوت راشي دا رنګ خپل ورونو خویندو باندې خوراک سیس تقسیمول په دوی هم پکار دي چې د سخاوت عادت یې راشي او خپل سیز مور پلار به ماشوم له ورکړي چې دا په دې نورو وروڼو خویندو باندې تقسیم کړه دا نه چې د ماشوم حصه هغه ته وایي چې دا ورکه د ماشوم حصه مال بل چاله ورکول مناسب نه دي د ماشوم په مخ کې د ډیر خوراک مذمت پکار چې ډیر خوراکونه ښه نه دي خو د چا نوم به نه اغشتي چې فلانې ډیر خوراک کوي هغسې مه جوړېږه فلانې ډیر د چا نوم اغشتل نه دا غیبت دی خو د ډیر خوراک نه ماشوم منې کول پکار دي داسې ویل پکار دي چې ډیر خوراک خو دا ځناور کوي دا غویان ډیر خوراک کوي موږ خو انسانان یو موږ به ډیر خوراک نه کوو د جامې په باره کې دا خبره ده چې ماشوم ته د سپینې جامې رغبت او مینه په زړه کې پیدا کول پکار دي رنګینه جامې د دې نه د ماشوم نفرت پیدا کول پکار دي او داسې ویل پکار دي چې ته خو هلکې رنګینه جامې خو د جینکو وي او ماشاءالله ته خو هلکې ته به سړی جوړېږي نو سپینې جامې اغونده سپینې جامې د پیغمبر علیه السلام خوښې دي خپل هم اغوندی خپلو مړو ته یې کفن لم ورکوی که جینۍ وي نو د ډېرو تکلفاتو نه منې کول پکار دي دا عادت ورله نه دی ښه هلک یا جینۍ دواړه که په ضد باندې راشي نو دا ضد یې پوره کول نه دي ښه دې باندې مزاج خرابېږي او ماشومان د ډیرو چغو او په زوره خبرو نه هم منې کول پکار دي خاص کر که جینۍ وي نو په چغو وهلو باندې ورټه دا عادت یې جوړ نشي که دا عادت یې جوړ شو نو بیا وروسته به ورته نقصان وي بل ماشومانو له لیکل لوستل او د تعلیم رغبت ورکول پکار دي داسې خلکو سره د کیني چې هغوی ښه عاداتو واله وي لیکلو لوستلو واله وي د تیښتې واله دې نه جوړېږي چې د لیکلو د لوستلو د سبق ویلو نه تیښته کوي ماشومانو له
د خرابو اخلاقو نه نفرت پیدا کول پکار دي چې هر ماشوم د خرابو اخلاقو نه نفرت وکړي لکه غصه بې ځایه دې نه کوي دروغ دې نه وایي چاته دې پسخېږي نه چغلي دې نه کوي دا عادتونه خراب دي نو ماشوم له د دې نه نفرت پیدا کول پکار دي بې ځایه خندا ډېره خندا چاته دوکه ورکول د دې نه ماشوم له نفرت پیدا کول پکار دي که ماشوم څه شی مات کی یې څوک ووهل نو داسې مناسب سزا ورله ورکول پکار چې بیا به داسې نه کوي دغه وخت کې ماشوم سره ډېره بې ځایه مینه چې وکړي شي نو دا ماشوم روان شي بیا نور روانې کوي ماشومان دی وختي پاسي د وختي پاسېدو عادت جوړول پکار دي او وختي اوده کېدل دی نه کوي چې کله ماشوم د 7 کالو شي نو دی د په مانځه ودرولی شي چې د مانځه عادت واخلي او که مدرسې ته د تلو قابل شي نو مدرسې ته د روان کړي شي اول قاعده سفاره قرآن شریف دی ورسره وویلی شي بیا نورې مسلې څومره چې ممکن وي کیدی شي نو د دینداره استاد نه د سبق ووایي او سبق له نه تلو کې د دې ماشوم رعایت نه دی پکار بلکې لیږل پکار دي که دې نه ځي نو هم په نرمۍ باندې سبق له لیږل پکار دي کله کله ماشوم ته د دینداره خلکو حکایتونه او قصې بیانول پکار دي چې دی هم دینداره شي او داسې کتابونه کتونه د منع کړي شي چې په هغې کې د عشق او د محبت خبرې وي بېهوده قصې او غزلې وي داسې کتابونه ورمخکې کول پکار دي چې په هغې کې د دین او د دنیا د دواړو خیر وي چې د سبق نه واپس راشي نو لږ ساعت د لوبو اجازت ورکول پکار دي چې په طبیعت یې بوج را نه شي خو داسې لوبې دې کوي چې په هغې کې ګناه نه وي په هغې کې خوږېدل نه وي فضول ګانې بجانې څیزونو نه منع کول پکار دي او ډېر د لوبو د کھیل تماشې عادت دې نه اخلي ماشومانو ته داسې هنر خول پکار دي چې په وخت ضرورت په هغې باندې څه لږه غوندې ګټه هم کیږي چې بل ته محتاج نه وي او جینکو ته لږ غوندې لیکل لوستل چې په هغې باندې د کور حساب کتاب کیږي دا پکار دي وړو ته دا عادت ورکول پکار دي چې خپل کار په خپل لاس باندې کوي ځان نه به داسې شل ګوډ نه جوړوي ځان ته بستره کټ بستره په خپله باندې سم کي خپلې جامې په خپله سنبالول دا عادت ورله هم پکار دی جینکو ته د کپړې د ګنډلو وغیره چل خول هم پکار دی او داسې لږ لږ د پخلي چل ورته هم خول پکار دی هلک یا جینۍ که داسې څه ښکلی کار وکړي نو مور پلار له پکار دي چې په هغې ښه شاباسي ورکړي او مینه ورسره وکړي که مناسب وي نو لږ غوندې انعام دې ورکړي چې حوصله افزایي یې وشي مور له پکار دي چې ماشوم د پلار نه یری چې که نه څه غلط کار دی وکړي نو ګورې پلار به دې راشي پلار به دې خفه شي پلار به دې ووهي نو د پلار نه دې یری او پټ پټ کارونه دې نه کوي که ناروا کار وي نو د هغې نه د پټ کولو نه د منع کړي شي او که جایز او ښه کار وي نو ورته وایي چې دا ښکاره کوه پټ پټ کارونه مه کوه د همت بعضې کارونه د ورته ورمخکې کوي خو داسې چې په صحت باندې بد اثر نه غورځوي ماشوم له د عاجزۍ اختیارولو عادت پکار دی چې مور پلار په دې کې د عاجزۍ عادت پیدا کړي د لویۍ او د تکبر نه وساتي په دې طریقه باندې چې تربیت او پرورش وشي نو انشاءالله دا ماشوم به د دین تابعدار جوړ شي یو بنده د نوخار تپوس کوي چې مرده ته ثواب په کومو طریقو باندې رسیږي یو مړی شوي وي هغه ته به ثواب د پاره څه کول پکار وي کم بندیان چې د دنیا نه رخصت شي نو د جمدو خلکو د طرف نه تحفه دا ده چې د دین د ثواب کارونه په خپله باندې وکړي او د هغې ثواب د مړو ته ور وبخي یو صحابي پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور پلار وفات شوي دي د وفات نه وروسته د هغوی سره د ښکلې سلوک څه طریقه شته چې زه اختیار کړمه نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې او
د هغوی دپاره دعا او استغفار کوه. که چېرې مور پلار څه وصیت کړي وي هغه نافظ کا، عمل پې وکړه. او د دې مور پلار چې کوم متعلقین دي، رشته دار او دوستان دي، هغوی سره صله رحمي وکړه. د مور پلار د دوستانو قدر عزت کوه. یو بل حدیث مبارک کې راغلی دي چې یو سړي چې مور پلار یې وفات شوي او دی په زندګۍ کې د هغوی نافرمانو، د هغوی د وفات نه وروستو د هغوی دپاره د دعا او د استغفار حکم ورته پیغمبر علیه السلام کړی دی. دومره دعا او استغفار د مور پلار ته وکړه چې دا مور پلار خوشحاله شي او په قبر کې هغوی رضا شي، نو دا بچی به د الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار ولیکلی شي. یو بل حدیث کې دي چې پیغمبر علیه السلام ته یو سړي عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور وفات شوې ده، نو د هغې د طرف نه صدقه کولی شم، هغې ته به فایده ورسیږي؟ نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې او خامخا. نو دغه سړی وایي چې زما سره یو باغ دی او تا ګواه کومه چې ما دغه باغ د خپلې مور د طرف نه صدقه که. د ایصال ثواب حقیقت دا دی چې کوم یو نیک عمل بنده په خپله کوي، نو د دغه عمل کولو نه مخکې د نیت وکړي چې د دې کم ثواب الله ماله راکوي، نو ما د فلاني مرده ته وربخلی دی، که هغه مور پلار وي او که بل بنده وي. دارنګ که یو نیک عمل وکړي نو د هغې نه پس هم نیت کولی شي چې ما کم نیک عمل وکړو، یا الله د دې ثواب د فلاني بنده ته ورسې. که په زبان باندې دعا وکړي نو ډېره ښه ده، نو د نیک عمل اجر او ثواب دې بنده ته ملاویږي، نو دی وایي چې زما له طرف نه فلاني مرده ته ما بخلی دی، یا الله ثواب ورسوه. نفلي مونځ، نفلي روجه، نفلي صدقه، نفلي حج، نفلي قرباني او دعا، استغفار، ذکر، تسبیح، درود شریف، د قرآن شریف تلاوت، دا چې بنده وکړي نو د دې ثواب خپلو مردګانو ته چې وبخي هغې ټولو ته د دې ثواب رسیږي. د قربانۍ په ورځو کې که یو بنده سره گنجایش وي نو ځان له چې قرباني کوي نو خپل مور پلار له او داسې نور مشران د هغې دپاره د هم قرباني وکړي. ډېر بزرګان داسې دي چې هغوی ځان له قرباني کوي نو د پیغمبر علیه السلام د طرف نه هم قرباني کوي. نو دغه رنګې نفل مونځ، روجه، د دې ثواب د مردګانو ته رسیږي. د خپل مور پلار له او نورو مشرانو دپاره نفلي حج که څوک کوي، عمره کوي، د دې هم ثواب رسیږي. خو زموږ عام طور باندې خلک د مړي نه پس 2-3 ورځې خو جړان ګولا وکړي، دعاګانو ته کښېږدي، هغې نه پس بیا ترې خپل مړی ایر شي، چېرې هم په دعا کې نه یادوي، د هغې د ایصال ثواب دپاره څه کوي نه، نو دا بې مروتي ده. مړی چې په قبر کې پروت دی، د ده مثال په احادیثو کې داسې راغلی دی لکه په یو دریاب کې چې بنده ډوب دی، هر طرف ته ګوري چې څوک به راله لاس راکړي چې د دریاب نه مې راوباسي. نو دغه شانتې دا مړی د جمدو دعاګانو ته او د ایصال ثواب په تمه باندې انتظار کوي. نو چې کله د یو جمدي بنده له طرف نه څه خیر خیرات، صدقه، نفلي عبادات وکړي شي او دې مړي ته ور وبخلي شي، هغه مړی پې دومره خوشحالیږي چې څومره د دنیا دا ټول مال او دولت ورکړي، په هغې په زندګۍ کې بنده خوشحالي د هغې نه زیات په دې ثوابونو باندې خوشحالیږي. په صدقاتو کې افضل صدقه چې میت ته وربخلي کېږي هغه صدقه جاریه ده. مثلا د مړي د ایصال ثواب دپاره چېرته ضرورت وي بنده کوي وکنئ او خلک د هغې اوبه څکي، استعمالی یې، نو د دې اوبو ثواب دې مړي ته رسي، دا صدقه جاریه ده. یا چېرته کې جومات جوړیږي هغې کې د وس مناسب کار وکړي نو دا هم صدقه جاریه ده، ثواب د خپلو مردګانو ته وبخي. یا دینی مدرسه، یا چېرته د دین یو کتاب وقف کړي، قرآن شریف واخلي یا نور د دین کتابونه واخلي او هغه وقف کړي د الله په نوم او ثواب خپل مرده ته وبخي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او وی زما مور وفات شوې ده، هغې وصیت کړی نه دی، نو زما خیال دی که چېرې هغې ته مقور کړې شوې وه، مړه شوې نه وه، نو هغې به خامخا څه وصیت کړو، بې وصیته لاړه، د هغې د طرف نه که زه صدقه وکړم نو هغې ته به ثواب ورسیږي. پیغمبر علیه السلام ویل او
وې څه صدقه وکړمه. نو پیغمبر علیه السلام ورته اوبه بهترې دي. دغه وخت په مدینه منوره کې اوبه کمې وو. نو سعد رضی الله تعالی عنه یو کوي او کنيسته وې هذه لام سعد، دا د سعد د مور د ایصال ثواب د پاره دی. ایصال ثواب په سلسله کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مړی د ثواب د پاره کم کار وکړي شي نو دا به خالص د الله د رضا د پاره وي. د کې ریاکاري به غرض نه وي، اجرت او معاوضه به پکې مقصد نه وي. په دې طریقه باندې چې کم خیر خیرات وکړي شي، نفلی صدقات وي، نفل منځ وي، روژه وي، نفل عمره یا حج وي، تلاوت وي، درود شریف وغیره، نو دا ثواب د خپل مردگانو ته چې ور وبخي نو ان شاء الله ثواب به ورسیږي. داسې نه چې دیګونه پاخه کړي شي، هغه خو خلکو ته وښولی شو. د الله رضا په هغې کې کمه ده، داسې پټ پټ صدقات کول پکار دي چې یو لاس نه بل لاس خبر نشي او خپل مور پلار او نور مردگانو ته ثواب ورسیږي. هر نیک کار چې وکړي شي نو د هغې نه پس چې دعا وکړي شي چې خدای د دې ثواب ما خپل مور پلار ته بخلی دی، یا پیغمبر علیه السلام ته بخلی دی، یا د پیغمبر علیه السلام ټول امت ته ور بخلی دی. کله کله قبرستان ته تلل هم پکار دي او د مقبره کې د قرآن پاک څومره تلاوت چې بنده کولی شي نو هغه د ټول قبرستان والا ته وبخي. د دې جمدي د پاره هم ډېر لوی اجر او ثواب دی او د مړو د پاره هم. بل یو بنده سوال کوي چې توبه څه شی دی. یو بنده چې د ګناه کار کړي وي، د شریعت مخالف یو کار یې کړي، نو په هغې باندې الله پاک خفا او ناراضه شي. اوس دا بنده پوه شوی نه دی او د ګناه کار یې کړی، نو لږ وخت پس دی پوه شو چې دا خو ما غلطۍ کړې دی، نو دی په دې خپل کړي کار باندې پیمانه شي او دی بیا الله پاک ته سوال کوي چې دا ما کم کار کړی زه په دې پوه شوی نه یم، زه د دې معافي غواړم، اوس هم دا کار بیا نه کوم او آینده به هم بیا دا کار نه کوم، نو دې ته توبه وایي. نو تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې خپیمانتیا، خو موجوده وخت کې د ګناه دا کار پرېښودل او آینده راتلونکي وخت کې د ګناه نه کولو کلکه اراده دې ته توبه وي. که د بنده حق وي نو دغه بنده ته دغه خپل حق رسول هم د توبې یو جز دی، او که حق رسیدي نشي ممکن نه وي نو د هغه بنده نه معافي غوښتل پکار دي، او که دا حق د الله وي نو چې قابل د ادایګۍ وي نو ادا دې کړي شي، کني هسې د الله نه معافي وغوښتي شي. بل یو بنده د باړې ادا سوال کوي چې یو بنده د زکات دپاره په کور کې پیسې ایښي دي، بد قسمتی نه غله راغلل او نور سامان یې وړه، هغه د زکات پیسې یې هم یوړلې، په دې صورت کې زکات ادا شو که ونه شو. مثال په طور باندې سړي سره 40,000 روپۍ وي نو د هغې نه 1000 روپۍ زکات کیږي، دغه 1000 روپۍ جدا پرتې دي او غلا چې کېدله غلا کې دغه 1000 روپۍ لاړلې نو دغه 1000 روپۍ لاړلې، دې 1000 روپو کې 25 روپۍ زکات دی، نو دغه 1000 کې د دغه 25 روپو غاړه د خلاصه شوله او کم یو کم 40,000 روپۍ چې پاتې د هغې زکات ونه شو، کمې پیسې چې غلا کې لاړې هغه او د هغې زکات وشو، یعنې د دغه 1000 روپو هغه 25 روپۍ زکات ادا شو، یو کم 40,000 چې پاتې د هغې زکات به بیا ورکوي. دا عزیزو کلي نه یو بنده تپوس کوي چې زنانه ویښته ګومنځ کي، نو په ګومنځ کې ویښته راجمه شي د سر نه وځي، نو دغه ویښته دې سره به څه کوي؟ نو نارینه وي که زنانه وي د دوی ویښته او نوکونه چې کټ کړي شي نو داسې یو پاک ځای کې دفن کول پکار دي، په پلید ځای کې غورځول نه دي پکار. ګندګۍ او پلیتۍ کې چې کم ویښته او نوکونه وغورځولی شي دی نه پس د دې بنده په زړه کې د وسوسې بیماري راځي، نو پاک ځای کې دفن کول پکار دي، بې ځایه په پلید ځای کې د غورځولو نه بچ کېدل پکار. الله الرحمن الرحیم. د پیغمبر علیه السلام تعلیمات د امت دپاره د دواړو جهانو د کامیابۍ ذریعه ده. پیغمبر علیه السلام چې د الله پاک د طرف نه کم دین او کم شریعت راوړی دی، تر قیامته چې څومره مسلې پیښیږي نو د هغې ټولو حل په
احادیثو د پیغمبر علیه السلام کې په عمل او په قول د پیغمبر علیه السلام کې موجود دی. دغه سنت طریقې دي